द हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जमाना के द बनी इसराइलो यो कौम यो हिस्सा द दरियाब पगाड़ा उसेदल और पदग दरियाब के द खाली परवज बांधने बा देर जियाद कबान रातल दे बनी इसराइल चे दे कबान होता कतल नुवता पस खेदल असे वक्त कतल और आनिवी निशु लका चे अल्लाह हुक्म करो चे द खाली परवज बांधने बखकार न कवे नो दा दखकार शौकियान वीबा द जुमे परज या द खाली परज कब बे पदरियाब के राउली वो और द लके न बे पतार उतड़ो और ब्या पसमक बे सपोरे उतड़ो न द खाली परज बे व तसनवे और द एतवार परज बांधे बे तार रात का न कब बेरा बाहर का ये मन को द खाली परस्कार न को दा हीला बदवी कोला याद दे दरियाब पगाड़े तलवुना जोड़ करियो गट गट तालाबुना और द दरियाब ने वता वरखुना प्रेखियो न द खाली परस के डेर कबान ब पदेसिन के रागलल न वर्ख बे कुलौक न द दरियाब न ब कबान दे तालाब तरागलल द खाली परस बे तलवुना डक्कल और बे बे वर्ख बन क न कब गरीब को अलवते न शुचिसिन तबिया तलवे अब पाती शुपले तालाब के तो द एतवार परस बे रा उनीवल प इब्तिदा के दा किस्म हीला बदवी कोला छल वल बे कहो और वे द खाली परस इख्कार न कहो ब्यारुस्तो सारा द खाली परस बान इख्कार कवले हम शोरो करल दा यो चल भी उको और द अल्लाह हुक्म पोरे यो किस्म खंदा और मस्खरा उकड़ला न पदवी अल्लाह आजाद रोस्ते दे बनी इसराइल पदे कार के द्रेडल इशू यो डलदा सिवा च द अल्लाह पाक द हुक्म ने इनकार को और नाजायज और हराम कार के मुब्तला शु द्वे मडला आगावच दा नारवा कारुना द देने खलक मनिकोल और द अल्लाह पाक द हुक्म मनल द पार बे वाज और नसीहत को पखपल अख्कार न को और चिता खिलाफ वर्जी द अल्लाह द हुक्म न कोला अगुए द दे नारवा न मनिकोल और आखिर के स्टडी शू वेदा खलक जमन खबर न मनी द खल्क द इस्लाह ना उम्मीद शू तो अमर बिल मारूफ और नहे अनिल मुनकर दग ड्यूटी प्रे खोदला द्रे मडला गवा कि पक्पल अल्लाह दा हुक्म ताबेदार और तर आखिर वक्त पूरे अमर बिल मारूफ और नहे अनिल मुनकर ड्यूटी कोला दे द्वे में डले दे आखिरी डले तावेल
چې تاسو داسې قوم ته نصیحت ولې کوئ چې الله یې تباه کوي، په دوی به عذاب راشي، تباه به شي، نو تاسو ورته ولې وعظ او نصیحت کوئ؟ مه کوئ ورته. د دې درېیمې ډلې ورته وویې معذرة الی ربنا، من به خپل الله ته عذر پیش کو چې خدای من خو تر اخره پورې وعظ او نصیحت کوو، خو دوی نه منه، نو من به ورته بیا هم وعظ او نصیحت کوو. نو دا درې ډلې شوې. دا اوله ډله چې دوی به ښکار کوو د خالي په ورځ، الله پاک په هغوی عذاب راوسته، او دا دوه ډلې بچ شولې. د یوې ډلې الله تعریف کړی دی، مدح یې وله ویلې ده چې دا ښه خلک دي چې دا تر اخره پورې منې کول کوي، او د دې یوې ډلې مذمت کړی دی چې دوی ښکار کوو، دوی شکل بدل شو، خراب شو. او دا یو ډله چې څه وخته پورې وعظ او نصیحت کړی او بیا خاموش شو، په دوی الله هم خاموشي کړې ده، د دوی نوم یې وانغښته، خو دوی د عذاب نه بچ دي، د دوی شکل نه دی بدل شوی، په دوی عذاب نه دی راغلی. تر څه وخته پورې د نیکانو، عالمانو، صالحانو، د ښکاریانو ته وعظ او نصیحت وکړ، خو اخر کې ورسره د کلي بایکاټ کړی دی، کلي ولس غم خادي ورسره پرېښودل، او کلي ورسره تقسیم کړ. نو د کلي یو طرف ته ښکاریانو چې د خالي په ورځ به ښکار کو، او د کلي بل طرف ته ښکار نه کولو والا خلک وو. د سحر په وخت کې د دې ښکاریانو به یو قسم شور زوږ، خبرې اترې به کېدې. یو شپه داسې تېره شوله چې سحر شو، نو د ښکاریانو د طرف نه خاموشي وه، هېڅ شور زوږ نه و. نو دې نیکانو خلکو وویله چې د ښکاریانو طرف ته نن خاموشي ده، او داسې خاموشي خو چېرته ونه، چې دا څه چل دی چې خاموشي ده، راځئ چې ورشو ویې ګورو. نو چې ورغلل ویې کتل، نو چا چې ښکار کړی د هغې خلکو شکلونه بدل شوي وو. نوجوانانو نه بیزوګان جوړ شوي وو، او د بوډاګانو نه خنزیران جوړ شوي وو. په څلور بولي وو، او شکلونه یې بدل وو، خو عقل یې په ځای وو. په خپل ځای باندې بس جړل یې نورې څه نشو ویلی، جړا به یې کوله. نو دا نیکان خلک چې ورغلل، نو د بدان شکلونه بدل وو، او راپاڅېدل، د دوی په خپو کې لوغړېدل، را لوغړېدل، لکه زبان حال باندې په خپل حال خفقان او پېمانتیا ښکاره کوي، خو عذاب پرې راغلی، شکل بدل او جړلې. نو دې نیکانو به چې تپوس وکړه چې فلانې خو نه وي، سر به یې وخوځاو، په سر به یې اشاره وکړه چې او فلانې یمه، دونه پېژنګلو پکې کېدی شو چې دا فلانې دی او دا فلانې دی. نو الله پاک د دوی نه بیزوګان او خنزیران جوړ کړل. دا اوسني بیزوګان او خنزیران دا د هغوی نسل دی. نو دا سوال د پیغمبر علیه السلام نه صحابه کرامو کړو چې زمونږ په زمانه کې دا کم بیزوګان دي او کم خنزیران دي، دا هغه بني اسرائیل چې شکل یې بدل شوی، نو دا هغوی نه پاتې شوي دي، دا د هغوی اولاد دی. د پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې نه، بیزوګان او خنزیران خو د دې نه مخکې هم موجود وو، او کم بني اسرائیل چې شکل یې بدل شوی بیزوګان او خنزیران چې جوړ شوي دي، هغه 3 ورځې جمدي وو،
او د 3 ورځو نه وروسته هغوی ختم شو نو د هغوی نسل نه دی باقي پاتې شوی نو موجوده بیزوګان او خنزیران د هغې بني اسرائیلو بچي لري دا د پخوانه نسل را روان دی دا واړه یو بل ته وایي چې څوک په ډوډۍ باندې لاړې تکي مه کوه په ډوډۍ دې لاړې تکي بیا به دنې بیزو جوړه شي بیزو په ډوډۍ لاړې تکلې وي دا نشته دی هسې پې خلک واړه یاري دا طعام قدر کوه لاړې تکل پې نه دي ښه طعام د الله نعمت دی قدر یې کوه خو دغه خبره نشته دی د یهودیانو د کبانو نیولو دپاره حیله کړې وه حیله دوی د الله حکم باطل کړی د الله حکم دا و چې د خالي په ورځ بلکل ښکار مه کوه نو دوی د الله حکم باطلولو دپاره حیله جوړه کړې وه چې کب به یې تړو یا به یې ورته تلو جوړو په هغې کې به یې بلې ورځ نیول نو د دې حیلې او د دې چلول نه فقهای کرامو چې کومې شرعي حیلې جوړې کړي دي زموږ په شریعت کې شته نو د هغې باطلېدل ته نه لازمیږي چې کنې فقهاو کومې شرعي حیلې جوړې کړي دي هغه هم باطلې وي نه هغه شرعي حیلې باطلې نه دي شرعي حیله دا ده یو حکم شرعي اسانولو دپاره او په اسانه یو حکم شرعي ادا کولو دپاره کومه حیله جوړه شي چې د شریعت حکم پکې